بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دا حدیث قدسی دی. حدیث قدسی دی ته وایي چې معنی دی الله تعالی د ټولو حدیثو معنی دی الله تعالی د مو بندو موږ کولا وکړه د ټولو معنی دا د ما څه کې ما څه کړو ما دغه چې دی حدیث قدسی دې ته وایي چې معنی د الله تعالی د طرف نه او الفاظ د رسول الله خو پیغمبر او فرمایي چې دا ما ته خدای پاک وایي چې نسبت خدای ته وکړي دې ته حدیث قدسی وایي او چې نسبت خدای ته ورنکړي په خپل پیغمبر علیه السلام وایي داسې دې ته حدیث مروجه وایي او دا حدیث قدسی دا ډېر اوچت دی او قرآن دې ته وایي چې لفظ او معنا دواړه د خدای او خدای وایي پیغمبر علیه السلام وایي جبرائیل راغی دا ټکي راته ووایي هغه ټکی هم د خدای هغه معنا هم د خدای د طرف نه وي او حدیث قدسی دې ته وایي چې هغه ټکی چې پیغمبر بیانوي هغه الفاظ خو د خپلي خدا د چې معنا یې خدای جل جلاله ورته ویلي هغې ته ویلی چې حدیث قدسی نو عرض دا دی عرض چې دلته چوندا کتاب الایمان دی او په کتاب الایمان کې مونږ او تاسې ته پیغمبر علیه السلام دا وښیي وی خدای وی کذبنی ابن آدم ما تا نسبت د دروغو کوي انسان ولم یکن له ذالک او دا مناسب له ده سره نه و چې ما ته نسبت د دروغو کړی وی خدای کوي وی بیا وشتمنی او ما ته نازبه الفاظ استعمالی خدای پاک وی ابن آدم ولم یکن له ذالک دا د سره مناسب نه دی نو سوال پیدا شو چې دا خدای پاک ته د دروغو نسبت څنګه کیږي العیاذ بالله خدای ته څنګه نسبت کنځلو دي الله فرمایي فاما تکذیبه ایایا دی بنده کنځلې دی بني آدم کنځلې ما ته دا دی فقوله د خبره د الله یعیدنی شما به بیا را اعاده نه کی کما بدا انی لکه څرنګه چې خدای پیدا کړی ما بني آدمانو ویلي کفارو ما یحیی العظام وهي رمیم دا وراسته کې بسنګ خدای پاک بیا اوچتای الله وی دا عین واته په ما دروغ وی ولی ولیس اول الخلق بهونا او نه دی اول آیا نه دی اول پیدا کېدل ډیر اسانه علی په ما من اعادتی لو واپس کېدلونه ودا سب مشکل ده چې اول ځلی پیدا کول آسان دي او دوم ځلی پیدا کول څه سخت دي نه بلکې قانون او عادت الله په دې جاری دی چې اول هر شی پیدا کوي جوړه هغه ډېر سخت دی او بیا چې اوس پړې لکه یو تعبیر دی اول سکیچ او نقشه نشته جوړه تکلیف غواړي اوس خو نقشه شته خو اختیار سم موجود دي ورانه کو زلزلې بیرته نه کېده دا آسان دي په عادت الله کې خو خدای پاک ته سخت او آسان نشته ځکه دی الله علم لمقوله دی کن نه دی بسيط دی بسين کن موجودا فورا موجود شا فیکون دا معلومات دی فورا موجودیږي نو دا د نسبت د دروغ دی دا فروټ او نصحی زما دی علم تنشتا نو ځکه دا خبرې دی کوي او وی دا خو د په ما نسبت د دروغو کوي چې دوم ځلې پیدا کول نشي کولای واما شتمه ایایا ما ته کنځلې کول د دادی فقوله دا قول دی ابن آدم د اتخذ الله ولدا مختار کړی دی الله ځان ته بچای عیسیانو به ویلي عیسی روح الله دا دی الله زوی دی عیسی ابن الله او دغه به ویلي یهودو عزیر ابن الله دی ملائکه به ویلي او دغه قریشو چې ملائک بنات الله دی دا ټول خدای ته کنځلې کول دي کنځا ځکه کوي بچای جزء منفصله له والدی بچای التفکاری چې د سړی بیرته میراث خوري د امری ختميږي کار نشي کولای بچای التفکاری او الله قیوم ذات ته دا خو یو نوع توهین دی غیله که اوس تاسو یو سړی ته وایي
مونږ ته ډاکټر شیر علي شاه صاحب ویلي وی لکه اوس یو وزیر اعظم یوې بوډۍ ته 2 روپۍ ورکړي لږې ډېرې او بوډۍ ورته وایي زه بچی الله دې تاڼهدار کړه دا خو اصل کې هغې ته کنځلې کول دي هغه د 15 لکه تاڼهدارانو رئیس ته دی وایي ته تاڼهدار شي دا یو نه و الله تعالی د تمام مخلوقاتو خالق دی او ته اوس معمولي یو بچی ورته ثابتې چې دا به د الله نماینده یي نه شي نه دی دا فضول خبره ده ولم یکن له ذلک دته خدای وایي دا ما ته کنځا کوي الله تعالی وایي ما ته ثابتې بچای وانا الاحد او زه حال دا ده چې زه یو یم الصمد بې نیازه یم صمد دي ته وایي چې ټول خلک دته محتاج دي دی چاته محتاج نه لم الد زه پلار نه یم زه زیږول نه کوم راوړل نه کوم چې پلار جوړ شم ولم اولد زه بچی نه یم د چا نه پیدا کړی شی نه یم ولم یکن لی نشته ما لره کفوا سیال احد هیڅوک وفي روایت ابن عباس دا خود ابو هريره روایت دی ابن عباس وایي چې رسول پاک علیه السلام فرمایل چې حدیث قدسی کې الله تعالی وایي واما شتمه ایایا فقوله لي ولد هغه ځای کې د بخاری کې حدیث دا دی وایي دغه حدیث دا دی ابو هريره اتخذ الله ولدا دې کې وایي لي ولد وسبحان يوم على پاکی دا انا تخذ صاحبه چې ځان ته غوړه کما خزا او ولدن یا بچای رواه البخاری نو بهر حال دا حدیث قدسی دا کتاب الایمان ده په الله باندې پزات او صفات او د وحدانیت ایمان داخله شوان ابي هريره دا بیا حدیث د ابو هريره ذکر کړي عنه ټکي ورنوي برم د حدیث د ابو هريره ذکر ک عنه وی دلته وفي روایت ابن عباس د منس کې په دې حدیث کې دنه ابن عباس راغی ک عنه وی نکیدې شي دا ضمیر نږدې تراجی شي نو ځکه اسم ظاهر ذکر ک وان ابي هريره قال رسول الله قال ابو هريره وی چې رسول الله فرمایي چې خدای پاک وی یوزینی ابن آدم ما ته تکلیف رسئی دی آدم اولاد هغه تکلیف څه د یوسف په طهر دی زمانه ته کنځلې کوي یاره دا منه د خدای کال د خدای ورکی دا زمانه د خدای ورکی کنځلې کوي وانا الدهر یعنی انا خالق الدهر انا متصرف الدهر مخلوق ته کنځا کول دا د تول زکه دا زمانه دلیل د وجود د خدای دی ته دلیل ان وی نو زمانه ته کنځلې عین خالق ته کنځلې کول دي ولی بیدی الامر پلاس باندې زما الله تعالی بیدی پلاس زما صلا امر یا امرو زما امر تصرف دے په نظام کې یقلب الليل ز اړو شپه او نهار شپې نو ورځ جوړو ورځ نه شپې دی ته دی کنځلې کوي نو مطلب دا دی چې دا نه د پکار دي کې لوی تحقیقات دي خو چون تاسو نو جوانان طالبانی دا بیا اخلاصي کې نه دې کې تاسو وناسو ذکر پکړی بای چې مونږ کش ورکو دیو عن ابي موسى الاشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شلم حدیث ده وما احد اصبر على اذى يسمع من الله يدعون له ولد ثم يعافيهم ويرزقهم دي حدیث مطلب دا دی چې په ټول کائنات کې د خدای قدر ته غټ صبر کوونکی نشتا زکه چې خدای ته خلک کنځلې کوي او بیا هم ډوډۍ موډۍ ورکوي وجدي نه ما احد اصبر ما احد نشته د هیڅوک دا ما په معنا د لیس سره دی ما مشابه د لیس د احدن اسم دی او دا اصبر من الله دا ورون دا علا اصبر على اذى يسمعه من الله دا على اذى يسمعه پرې دی دسی وی ما احد اصبر من الله نه د ډیر سخت صبر کون کې له الله نه د ډیر زیات صبر کون کې له الله نه علی اذى هغه تکلیف يسمعه چې اوري يسمعه اوري الله تعالی دغه تکلیف لبندنا هغه تکلیف څه شه دی هغه دا د يدعون له ولد چې بندگان ثابتې خدای ته بچای ثم يعافيهم بیا الله ور
الله ژوندي پرېږدي دی لره ویرزقهم رزق ورکوي وژني نه له دې نه غټ صبر بل نشته صبر حبس النفس کوي مراد نه انتظار کول دي الله تعالی کدا یو قرآن کې الله فرمایي لو یؤاخذ الله الناس بما کسبوا که خدای په هر ګناه باندې الله انسان په هغه وخت کې نیو ما ترک علی ظهر من دابه پس دې په سر د ځمکې به جاندار نو ټول ځکه ګناه څوک نه کوي او چې هر یو دغه دا هر یو ګناه خدای را نیولی ژوندی به یو ترې نه پاتې نه نو دا مونږ ته اشاره دی چې په هر مشکل په هر یو دغه کې دا خلک مه ونډي یو دا دی لکه دا طالبات او دا طالبان دي دا د خدای کوم عقل دي زناور دي ټالۍ ته نه راځي ښه 10 منټه تېر شي نو مونږ خو صبر کوو نو دونه اصبر خو نه یو هره ورځ 10 منټه تېري نو ځکه اعتراض ونه کوي چې دا تاسو ولې صبر نه کوئ دا که خلاصېږي نو مونږ خو مخلوق وو خو د خالق صفت دی وعن معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ معاذ ابن جبل دا ډېر لوی صحابي دی 43 کاله عمر یې و لوی صحابي و د قیامت په ورځ به جنډه د اسلام د ده سره وي د علماو جنډه به ده سره وي دا لوی یمن کې گورنر دی بیا تاریخ درته وایم نن درته غوسه یم کته ګورئ وعن معاذ قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضی الله تعالی معاذ ابن جبل دی وی ز سپورم پیغمبر پسې على حمار په یو خر ليس بيني وبينه الا مؤخره الرحل زما د پیغمبر منځ کې جدائی نه و مگر هغه موړه د خر وا د خرس فرلی سنت عاجزی پیدا کړي دا اور پوره خبره ده دلته په دې پیغور کې که په خر سره سوري پوره خان دي نو هغه سنت چې هغې ته پته نه وي د سړي توهین پکې کېږي هغې سره څه ګزاره پکار دی دې ته سنت حیات وایي لکه پیغمبران علیه اسلام لنګ والی دی لنګ اوس چې موږ لنګ وایو موږ پښتانه یو په میلیټ کې 50 مستند جنګونه کوو دا چې مې لنګ والی یو چا سره څوک سپېړه شم نو خو بس دا تمام مسله به ګډوډوي نو موږ ته پرتوب پکار دی دارنګه په خره چې سوري او بیا مقتدیان در پسې مونږ نه کي مسولې ګدا سنت حیات دي سنت هدا نه دي خو هغه وختو کې دا په دغه دی وی دې کې اشاره دی ته چې کمال نبی علیہ السلام سره نږدې او مقبول څوک ما عمره نږدې نه وو فقال پیغمبر ما ته وی یا معاذ اے معاذ هل تدری تا ته پته شته ما حق الله علی عبادی دی الله حق په بندگانو څه دی وما حق العباد علی الله او د بندگانو په الله څه حق دی دی الله حق په بندگانو واجب دی او د بندگانو حق په الله تعالی باندې تفضلا دی خدای په خپل ځان باندې لکه ثابت کړی چې بغیر د مانه دی ژوند نشي کوي قلت الله ورسوله عالم ما ویلې الله ورسوله الله یا الله ورسوله عالم الله او رسول دا ډېر عالم دی دا الله او رسول مبتدا عالم خبر دی قال بیا پیغمبر ویلې وی فإن حق العباد پیغمبر علیہ السلام فرمایل ان حق العباد علی الله د بندگانو حق د بندگانو مال د بندگانو حصہ په خدای دادا د حق د الله تعالی په بندگانو دادا ان یعبدوه چې د الله عبادتو کی معنا واحد لا شریک وګڼي ولا یشرکو به شیئا او بل ور سره ذره بر شرک نه ګرځي وحق العباد علی الله د الله تعالی د بندگانو حق په خدای پاک باندې داره الله يعذبه الله يعذب چې د سر عذاب ورده کی من لا یشرک بالله شیئا چې چا د الله سره ذره بر شرک نه نیولای هغه هیڅ عذاب نکی قلت ما ورته یا رسول الله افلا ابشر به الناس زخل کو تزیر په دې خبره باندې ونه کما قال چې زخل کوی کوم خوشحال شي قال لا ما خبره ولا تبشرهم دې ما خبره فیتکلوا دا نقیز دې لا ده فیتکلوا معنا والا فیتکلوا کته خبر کې دې بیا اعتماد پدیو کی چې بس مونږ او د سمو ک نور بنبلون عبادتونه نکی متفقون علیه وعن انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ
و مانس د روایت ته و معاذ ردیف او معاذ چې و د پیغمبر شاته سور ردیف رکوب الاخر ډبل سواری ته ویل شي ډبل سواری علی رحل پاغه رحل باندې سورو رحل نه مراد یا موړه او یا مراد ته هغه څاروي دی ذکر دغه محل دی دغه ما فی الحال هغه مال دی قال یا معاذ دا بل روایت دی دی وی چې دا انس وی چې معاذ چې دا نبی علیہ السلام سره سپورو په بارگیر باندې رحل بارگیر فقال یا معاذ قال لبیک یا رسول الله لبیک معنا اولب لک البابن حاضرین جی حاضرین وی حاضرین اډر کوي یا رسول الله وصادق اصحد لك اصعادا بعد اسم بیا حاضرین بیا درې ځلې رسول الله دې تاکید یا معاذ قال لبیک یا رسول الله وصادق قال یا معاذ قال لبیک یا رسول الله وصادق یعنی لبیک عربی کلمه دا اولب لك البابا بعد الباب ولاړم تا بار اډر کوي صادق کا معنی اسعد لك اسعادا بعد یا اسعد لك اسعادا بالکل کار فرماین سب اډر کوي کم خواټو کم ثلاث اندری زلی رسول الله وی دا د پاره د زیاده تنبیه کنه شک کې نو قال پیغمبر فرمایل ما من احد نشته او انسان دا ما من احد ما نافیه دا احد ناکره دا استغراق پیدا کی هیڅ څوک په دې دنیا کې نشتا یشهد ان لا اله الا الله چې د گواہی دا وی وان محمد رسول الله ورته وان محمدن رسول الله صدقا من قلبي چې دا د منافقت دی وجرنی وی دی د صدق د زړه نه وی دا قانون دی چې کلمه طیبه بغیر د کلمه شهادت نه مفید نه ده ځکه مشرکین هم دغه ویلي او دا کلمه شهادت چې دی دا علما وی لا اله الا الله پاسپورت دی او دا محمد رسول الله ویزه ده په پاسپورت چې ویزه نه په یو ایرپورټ هم نه پریدي دا بیا مړی په پولیسورات نه پریدي ځکه چې ویزه په نشته ډیګه کوي کته باتروم ته ډیزبین ته چې ډیزبین په غیرت کې دوزخ دی صدقا په داسې حال کې چې دا اختیار ویلي من قلبي د زړه اخلاص الا حرمه نشته داسې یو انسان مگر حرام ای الله تعالی په دې دوزخ حرمه الله دای حرام ای خدای علی النار پور باندې نو اور په د حرامي دی پور حرامي حرام دي ته وی چې نه باور نږدې کېږي قال یا رسول الله افلا اخبر به الناس یا رسول الله ز پیغمبر علی السلام ته معاذ وی ز خلک خبر کوم فاستبشروا چې ډېر خوشاله شي قال اذن يتكلون خبروي ما دی وختو کې بیا ډېر اعتماد کوي په دې خبره باندې تاکي وایي چې بس نور مونږ او دسته څه ضرورت ده کلمه ده ویل نور دی جنت ټیکدار یو طالب یو کما کل هم دی کو شرط خر هم دی یو ځلی او تبلیغی کې تر او تبلیغی ورته وای چې یو ځلی سو لا اله الا الله وای نو دومره ثواب وشو لکه د دې اسمکه د اسمان منځ کې څومره فضا ده دایله ثواب نه ډګړه وای ښا یو ځلی لا اله الا الله دوم ځلی اورته بیا وای نه بیا نو وای مولي نه وای د خدای کوم مکلا وی بیا وای څنګه نه وای مچا کم منطقه وا کم اسمکه وا جایداد هغه په یو د دکا هغه ډک شو اوس دا دوم ځلی چې هم د دې د ثواب ته کم دی چې ا تبلیغ اورته خدای دې هغه کومه کال سره نو مطلب دا دی الله نو دا باندې کومه تبلیغي یا طالبي یا چرته پیری نو دی وای چې زمونږ او دست کوم مسو کلمه مې ویلې بس پوره شو وینا پرې چې نفلونو کې عبادتونو کې توبې وباسي ثوابونو کې فخبر وی نه وای سوال واردېږي چې نو بیا دا مغاست رسول الله وی چې می وای نو ته بیا ولې دا بیان وکړو ځکه ورځې دغه ما انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ یو کار چې رسول الله لګلې او نا وخت شو چې بیرته واپس راغی مور ورته ولې دې نا وخت کړو رسول الله او کار په لګلې مو چې شي کار وای ما ته وی چې حال مو مور ورته پام کو چې ونه تر قیامت وی نه وي نو ته پیغمبر ولې مو وایا نو بیا ولي وی
نو علماء جواب کی دے پخپلم جواب کوي وای فاخبر بها معاذ بیا دا مسله بیان کړله. دا معاذ خو د حضرت عمر رضی الله عنه په وخت کې یمن کې هلته د عبید ابن جراح سره و. هغه امواس مرض بیا د وفات کړ. عند موته د مرګ په وخت کې ملګرو ته ویلې تعصما د وجه د ګناه نه چې دا که زه حل ونه وایم ګناهګار بشم. حدیث کې راځي من کتم علما که چا علم پټ کړ د قیامت په ورځ به قیزې د اور واګې د اور ورته واچولی شي. نو د دې وجه نه او بل دا ده چې دته پته وه چې نبي علیه السلام دا موقت نهي کړې ده، همیشه نه دی. لکه تاسې اوس ګورئ دلته ما کور کې پلستر کو پلستر نو ما په دې ونه خېځئ په دې ونه خېځئ ټولو ته مې وې نو هغه نو ماشومان هلته وو. نو زما مقصود خو داسې نه و چې تر قیامته مه پرې خېځي، همه ته پرېږده چې تر څو پورې دا پلستر وشني. نو نبي علیه السلام چې حل مه وایه. بعضې وخت کې یو ځای یو سړی جوړ کړي هلکه په دې مه لګېږئ، کپړې لندي په دې مه لګېږئ. د دې مطلب نه چې تر قیامته به نه لګېږئ. دا معنا چې هلته اول ځل کې مسلمانان دغه وو چې دوی بیا اعتماد وکړي. وان ابي ذر رضی الله تعالی عنہ د نوم جندب بن جناده ده. جندب ابن جناده دا ډېر بزرګ سړی و، یم د یمن دی. دا حسن ز بصره بلال از حبش زهیب از روم ز خاک مکه ابو جهل این چه ګلعجبیست. دا به یو بوت وګرځو راګرځو به ځان سره به ګرځو. بله ورځ په دغه کې خو یو ورور انس اونس نومې ده، د جندب نومې ده. نو دغه هغه بوت یې چېرته میلمه به چې هم ځان سره یې ګرځو، که کوربه و هم ځان سره و، په ولاړه ناسته کې به هم ځان سره ګرځو. بله ورځ بالاخره خلاصه د کلام دا دی چې بوت یې د تقاضا کوله، بوت یې څنګ کې کېښود، هغه بوت باندې ګیدړ میتازې کړې وې. بیا ډېر سخت خفه شو چې راغی چې هلکه دا کوم خوا نه پې وحی راغلی. ویې کته چې ګیدړ ټوپ راغی، هلته ټوټه ټوټه کړه چې مړه د خدای انصافداره پتا چې ګیدړ تمامه لانجه ګډوډوله. دونه خو به دې کړي وو چې رانیولې به دې له خپې نه چک به دې پرې لګولی و. نه شو دې کوی. نو هغه ته چې ته په خپله وچه کنده کې لوند پروت یې او ما ته وایه اوس راوځله لوند خوړه هېڅ یې مات کړ. بیا په توحید په لټه کې و چېرته بزرګي پسې ګرځېده. ورور راغلی و مکې مکرمې ته بېرته ورغلی. ابوذره ستا غوندې یو سړی دلته محمد علیه السلام یې کتره هم پیدا وایي ته ورشه تپوس وکړه چې زه ورشم. هغه چې راغی بېرته تپوس یې وکړو، بېرته لاړ. وایي څنګه چې وایي ویل بد ښه سړی و، ډېر ښه کار یې کوو، ښه یې کول بد یې نه کوم. وایي مړه دا پسې ګپ دی. دی راغی، دی چې راغی خپله پسې راغی، وره یې پسې راوتړه. راغی نبي علیه السلام 3 ورځې دلته و. حضرت علي نه یې تپوس وکړه چې یاره یو سړی وایي او علي صاحب مېلمه که غټه کیسه ده. علي صاحب ورته ویلي دا 3 ورځې زه تا ګورم دلته ناست یې. ویاره که زما راز نه افشا کوي ځکه کو پر دنیا نیولې وه، نوې عقیده چا منله نه. وایي داسې یو سړي وایي او رامه پسې راځه. نبي علیه السلام سره میلاو شو. حضور علیه السلام ورته ویلي چې حل ونه وایه اسلام راوړه چې کله مونږ طاقت کې شو بیا راشه. ده فوراً سبی اعلان وکړ چې زه مسلمان یم. کوپارو پرې راباندې کړه. عباس صاحب له کوپارو خلاص 2 ځلې دا کار وشو. بیا دی لاړ وطن ته. نبي علیه السلام بیا زه درته وایم دا بیا خیبر غزا نه وروستو چېرته وروستو راغی. هلته بیا راغی نبي علیه السلام ته ځان انټروډکشن یې ورسره وکړو، سره معرفت یې وکړو. دا ازهد امتي نبي علیه السلام وایي چې ازهد زاهد ترین بې رحمته انسان په دنیا کې زما په امت کې ابوذر دی. دا دومره یو ناشنا قیسې ده. دا بیا درته وایم بله ورځ. نن درته حسیب ناوخته راغلی. قال اتیت النبي صلی الله علیه وسلم. دی وایي زه پیغمبر ته راغلم. بار بار به مې د حضور علیه السلام اراده وه چې زه حضور علیه السلام سره تنها کینم، څه نوې زړې ترې واورم، خو خلک به ورسره ناست وو. یو ورځ مې کته چې حضور علیه السلام اوده و. زه ومې کته ځان مې غنیمت مې وګڼه. علیه صوب نابیس پیغمبر پروت و، سپینه کپړه یې په ځان اچولې وه، نایمن دی ویده و. ویده بس انتظار مې وکړو. ثم اتیتو بیا لاړم. بیا رالم وقد استيقظ راوچت شو. فقال پیغمبر فرمایل نو ما مسلې دیني پوښتنې دې وکړې خو یو کې دا حضور فرمایل ما من عبد نشته انسان قال لا اله الا الله چې وي ثم مات او په همدا عقیده وي ایډیالوژي مړ شي. لا اله الا ثم مات على ذلك
الا نه دی یو انسان مگر دخل الجنت دی به جنت ته داخل شي. دا ما الا تعداد حصر وی عادات حروف د حصر وی ما ته استعجاب راغی چې وی چې څوک لا اله الا جنت ته ځي. قلت ما وان زنا وان سرقا اگر کدی سړی زنا کړي آیت خل الجنت معنا دی به جنت ته بیان ځي. اگر که زنا غلای کړي قال وین زنا معنا دا د نعم يدخل الجنه جنت ته برنوزي وین زنا وین سرقا. قلت بیا مې وین زنا وین سرقا ما وی شک نو خوند راکاو دا ټکه غمه په ثابتو مزه کوله ډېر. قلت وین زنا وین سرقا درې ځلې مې ورته یو قلت ما بیا وین زنا وین سرقا. قال پیغمبر له وین زنا وین سرقا لا رحمان فی انفا بذر ای الله على رغم انف ابي ذر نو سپیرا دي سی سپیرا پوزا دي ابو ذر دا د عربو د ترحم خیره ولکه یو سړی بلته چې خدای دې په خورو کا کال کا نه مطلب دا نه چې ته مړ شي مطلب دا د ابو ذر زما خبره د کاڼي کر خلا پتا دا کنه بیا وکانه ابو ذر کله چې ابو ذر دا حدیث بیانوي ذا حدث بیا قال دا ټکه بیا چې خلاص بشه بیا ویلی و ان رغم ان پاز و ان رغم ان پابزر اگر که د ابو ذر پوزه سپیره کېږي نو خیر ده یا وان رغم یا سپوره دي شي په خاورو. متفقون علیه. وان عباده ابن صامتین پرون مرته دی عباده ابن صامت دا لوی صحابي دی جلیل القدر صحابي دی او د خزه ام حرام دا ام حرام و او تاسو تماوي چې عباده دی اوس ابن ثابت ورور دی. اوس ابن ثابت هغه سړی دی چې خوله خزه وه هغې سره زیار کړی او الله اتیشتمه سپاره قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله دغه آیات هم د ده باره کې نازل نو دا عباده ابن ثابت صامت دا ډېر لوی صحابي دی ډېر لوی جلیل القدر صحابي دی. ما درته ویل چې دا 9 یو کم 40 سن هجري مخکې و دا هجرت هغه پیدا شوی څلور د شرجي کې وفات دی. یو سل یو اتیا احادیث د نقل دي کله چې مړ کېده غلامان یې راوغوښته چې ما چا سره ظلم کړی ټول راته وایي ټولو معاف کړ او بیا وفات شو. د دې لوی واقعات دی. نو عرض دا دی دا عباده ابن صامت وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله چې چا دا عقیده دا کلمه وایي او ان عیسی عبد الله ورسوله وایي و ابن امته او دا لور دی د خادم دی الله اما خادم ته وایي ځکه دا د بیت المقدس خادمه وه وکلمته القاها او دا عیسی علیه السلام هغه روح دی د الله چې غورځولی دی الی مریم. ځکه هر روح د مور ګېډې ته د مور او پلار چې سره یو ځای شي د روح بچی کې په ګېډه د مور کې واچولی شي او د روح د حضرت جناب عیسی علیه السلام خو چون پلار نه و دغسې روح ملک سره و هغه پکې ورپوک د دې ګریوان کې هغې نه الله زوی به پیدا کړه وروح منه او دا روح د دې الله دی دا استشرافن دی د عزت په خاطر دا په شکل د مور او پلار د صحبت سره پیدا شوی نه د داسې په پوک سره پیدا دی. دا عقیده ولري ځکه چې دا دلته ولې د عیسی ذکر شو ځکه چې هغې عیسی ته خدای ویلې نو معنا دا ده چې عیسی علیه السلام د خدای بنده دی خدای نه دی دی ځکه ذکر کوه والجنت حق او جنت هم ثابت دی موجود دی والنارو ځکه پرویزیانو دی وایي جنت نه مراد خوشحالي دی دوزخ نه مراد خفګان دی نه داسې نه دی دا واقعا دا باغونه دي او دوزخ معنا تلور دی حق دا ثابت ده که دا عقیده دی چې ادخله الله الجنت الله به جنت ته ننباسي علی ما کان من العمل چې هر عمل دی که بدي که ښه خدای به یې ننباسي که لږي که ډېري خدای به یې جنت ته بوځي اخر البته چې دا انجن صحیح دا شی ویلی. وعن عمرو بن العاص دا عمرو بن العاص دا هغه صحابي دی دا یو صحابي دی یو سل شل کاله عمر یو او دا ډېر د اسلام سره سخته دشمن و داسې دشمن و چې کله صحابه بزرګان دا لاړ قریشو ته وایي دغه ته حبشې ته دی ورپسې ورغی باچا ته یې توپې ووړلې چې دا مه پرېږده هغه دغه
خو بس دی الله تبارک وتعالى د تبخشش کو دا چې کله مړ کېده خلاصه دا دی چې مړ کېده ژړلې دا په مصر گورنر هم پاتې شو ډېر یو ژړلې زوی عبد الله نومې د سر ته ناستو زوی ورته ویلې اما بشرک رسول الله صلی الله علیه وسلم بکذا مسلم شریف کې بدر تراشی ان الاسلام یهدم ما کان قبله دا یو باب دی امام مسلم دی وان الهجرة تهدم ما کان نو دا و جوړلې نو زوی ورته ویلې ولې جاړې بابا جی تا ته خو پیغمبر علیه السلام زیره په جنت درکړو دا ورته دا قصه بیان کړه دا قصه د دې یو قصه ده اوله قصه دا بیان کړه چې بچي یو حالت خو زما دا او چې مشرکم کافرون بيدینم خدای چا وخت کې مړ دیم کاند دوزخ ته وتلم بل هغه وخت چې پیغمبر تراغلم دغه بیانې دغه بیانې چې پیغمبر ترالم او اخري دا چې زه گورنر پاتې شوی مډر د علي صاحب او د ماوی صاحب جنگونه ومړي ډیر شوی دي زه په دې ډیر خپایم کاش کې مخکې مړوي هغه دوه حالت دا چې ما ایمان راوړو او د چې ایمان راوړو یو خالد ابن ولید یو سلمان بن عثمان ابن طلحه او درې وړه دا راغله مدینه منوره ته اسلام راوړو وای دا نور چې اسلام راوړو ما پیغمبر ته لاس وړاندې کړو وای څنګه را لیا پیغمبر ماته وای ما ورته اسلام راوړو وای چې د لاس راوړاندې کړ ما لاس دی واپس کړ وای ما ته دی ولې دی لاس واپس کړ ما له شرطونه لګوم وای ما څه شرط لګي وای ما هډر ظلمونه ناجایز چې چرته دی دنیا جرم دی ما کړی سزا اسلام راوړم ما به خدای معاف کی وای ما ته ولې ته خبر نه څوک چې اسلام راوړي څوک چې هجرت کوي څوک چې حج کوي ټول ګناهونه معافيږي بیا ما اسلام راوړو دا ټکي بیانې دی وی او قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك لا استراوندك كيف فلي ابايعك شذ بيعت كم در سرا فبسط يمينه پیغمبر لاس راوندك كيف قبضت يدي ما خپل لاس واپس فقال ما تل مالك يا عمرو اي عمرو ولي وقلتم يا عمرو دا عمرو سره وو ختم شو قلت ما ورته ویل اردت زما اراده دا ان اشتريتا چې زه شرط تر سره ولګوم قال پیغمبر ویل تشتريتو ماذا واسه شرط لګي قلت ما ورته ویل ماذا څه لګي قلت يغفر لي چې ما ته خدای بخشش کوي قال پیغمبر فرمایل اما علمت يا عمرو ولي تا ته پته نشته اي عمرو ان الاسلام يهدم ما كان قبله اسلام راوړلو سره ختميږي ما هغه ګناونه قبله چې مخکار څه شوی مړی دي کړي زنا دي کړي غلا دي کړي سود وان الهجرة تهدم ما كان قبلها او هجرت سره ختميږي هغه ګناونه چې په خوا دي کړي وان الحج يهدم ما كان قبله رواه المسلم والحديث عن دغه حدیثونه مرویان دي دواړه لا ابو هريره ويقال قال الله تعالی وی انا اغنى شرکا ز بے پروايم له شریکانو را علی شرک له شرک یو حدیث والاخر بالحديث الكبرياء ردائی وی سنذکر ما فی باب الریاء دا بز یو په باب دی ریا کی ذکر کو بل په قبر کې ان شاء الله تعالی الله تعالی که خو غوانن پنځشنبه ده بس دې په دې باندې نور ځای